الله الرحمن الرحيم ولا تقولن تمویا لشيء یو کارتا انی بشک زو فاعل ذالک کونکم دغلر غدا سبا الا مگر ایشاء الله مگر که اراده شد الله واذکر ربک یا دور خپل اذا نسیتا کلا چهر کتا وقل ویا عسى قرب را ان يهديني ربي اور تو ویا عسى قرب را ان يهديني چې هدایت به وکي ماتا ربي رب زما لاقرب من هذا ډیر نږدې تا د دې نه رشدا په هدایت کې ولا تقولن تموایا خامخا یو شي ته چې بېشکه زه کوونکی یم د دغه غدن سبا کله چې قریشو د رسول علیه الصلاة والسلام نه د دریو امورو تپوس وکړو نو رسول علیه السلام هغو ته ویل چې زه به سبا تاسو ته خبر درکم نو پر رسول علیه الصلاة والسلام باندې وحی 15 ورځې لیټ شو 15 ورځې پر رسول علیه السلام باندې وحی لیټ شو الله دا آیات نازل کړ او دا آیات مطلب دا دی چې ته ای رسول الله مه وایې یو شي ته چې زه دا کار کوونکی یم سبا مگر که کله ته وی نو ان شاء الله ان شاء الله راوړه لہذا ان شاء الله راوړه هغه ورسه وایه او واذکر یادوه ربک خپل اذا نسیته کله چې ته هیر کړي د دې واذکر ربک اذا نسیته د دې جملې نه امام د دې جملې نه عبدالله ابن عباس دلیل راوړلی رضی الله تعالی ځکه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی هغه به استثناء لیدا اگر که وروسته د یو کال نه که د یو کال نه وروسته وه نو هغه به هم استثناء دا استثناء صحیح ویله او د دې مطلب دا دی چې تا اوس یوه خبره وکړه چې زه به دا کار کوم او انشاءالله د نه هیر شو نو که یو کال وروسته در په یاد شو هم پسې انشاءالله راوړه او په دې ویې وایو نو هم د دې څه ملحق شو دا خبر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړله دا یې استدلال د دې نه کړل چې یادوه ته رفل اذا نسیته کله چې هیر کړي ته او وایه عسا قریب را ان یهدیني ربي چې هدایت به وکړي ما ته رب زما لاقربه چې ډېر نږدې دی د دې نه رشده په هدایت کې چې ډېر نږدې دی په هدایت کې د دې نه ما ته د هدایت په وکړي ما ته رب زما نو په دې کې ای ان شاء الله دا راغی دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا مذهب دی جمهور ذکر کوي چې ان شاء الله د ورسا په دغه کلام پسې متصل راوړ نو لہذا راوړلې صحیح دي که وروسته دی بس بیا د مجلس نه پاسېده وروسته دی به کې انشاءالله وی هغه پورې نه ملحق کېږي په دې ځګینې کې د څه کسان بغداد ته راله او دا یې کتل د مغرب نه څه کسان راله بغداد ته چېرې د بغداد د علماو علم وګوري چې دا څنګه علم دی
نو لہذا هلته چې راله نو اوس کسان دي څه دانې مانې خرڅوي دواړه په لارې باندې روان دي هغه اوس په خپل منځ کې وایي چې ته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وګوره هغه دا خبره کړله چې انشاءالله د یو کال وروسته هم پسې ووایه په خبره نوزي د هغه مخکیني تعلیق د هغه مخکیني خبرې سره نښلي او هغه مخکیني خبره معلق تعلیق کېږي په هغې پوه نښلي نو چې داسې وایې نو الله تعالی بیا دغه نبي ته چې هغه نبي قسم خوړلی و چې زه به ایوب علیه السلام چې زه به زنانه 100 دورې وم نو هغه ته به الله تعالی ویلي وی چې ته اوس وروسته بس انشاءالله ووایه داسې ورته ویل بلکې هغه ته الله څه وایي فخذ بیدک ضغصا فاضرب به ولا تحنس چې ته راواخله په لاس خپل سره یو موټی او ووهه په دې باندې او ته حانس کېږه هغه سړي چې ولده چې هلکه دا خو لا دانې خرڅوي او دانې په سرونه باندې پرتې دي وړي د هغو دا علم دی نو د عام علما د بغداد به څنګه علمي لهذا هغه دغه ځای کې نه واپس شو او لاړه په دې مسله کې امام ابو حنیفه د وخت بادشاه را طلب کو ورته ویل چې تا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه مخالفت کړلی او هغه مخالفت دا دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي چې یوه خبره دې وکړه او انشاءالله دې پسې وروسته یو کال هم وي هغه پورې متعلق کېږي امام ابو حنیفه ورته ویل چې په دې کې زما دا کم مذهب چې دی مونږ غوره کړلی په دې کې ستا پیدا ده او په دې کې ستا پیدا داسې ده په دې کې ستا پیدا ده ځکه چې ستا یې پسې به یو خلکو دغه کړی ده بیعت کړی او د بیعت نه به اوس وروسته ووایي انشاءالله نو هغه مخکینی بیعت چې ستا سره کړی دی په هغه پورې انشاءالله متعلق شو او انشاءالله هغه مخکینی بیعت بیا ختم کو نو اوس ستا به خلک راپاسي هغه به انشاءالله وایي لهذا ستا هغه بیعت هغه ختم شو هغه به ځکه چې انشاءالله خو په کلام پور راغی نو هغه خو بیا معلق شو تنجیز یې ختم شو حاکم وخت خاموش او موږ د دې ترجمه دا کوو واذکر ربک یادوه رب اذا نسیته کله چې هېر کې ته کله د نه رب هېر شو کله ته هېر کې الله د نه هېر شو یادوې لهذا په ذکر د الله کې ونښله په هر ټایم کې د الله ذکر کوه وقل ویا عسى قرب را يهديني ربي چې هدایت به وکړي ما ته رب زما لاقرب من هذا ډېر نږدې د دې نه رشدا به هدایت کړي ولبثوا في كهفهم او درنګ تېر کړی هغو په کهفهم په غار خپل کې 300 کاله 300 سنین 300 کاله وزدادو او زیاتې کړی هغو 9 کاله اصحاب کهف چې کله په غار کې وو نو الله تعالی د هغو مقدار ښیي چې دیو په غار کې 9 د پاسه 300 کاله تیر کړي وزدادو او زیاتې کړي هغو 9 کاله دا وزدادو 9 دای په ولې پکې راوړلی داسې به یې ویلې وې
چې درنګ تر کړل هغه په کعب کې 309 سنین و 9 دسې به ویلې نو دا وزدادو 9 ولي وایي حالان که چې داسې ویلې وه چې 300 سنین 109 سنین دا اکثره مو من وایو چې دا داسې ونه ویل ځکه په دې کې اشاره ده چې دا 300 کاله چې جوړېده نو دا په حساب د اهل کتاب سره او په اعتبار د کال شمسی سره او دا 300 نه چې جوړېدو نو دا په حساب د عربو سره او په اعتبار د کال قمري سره نو دا 9 کاله دا مقدار د تفاوت دی په مابین د شمسی او د قمري کال په مابین کې په 300 کالو په مابین کې د دیو په مابین کې تفاوت او فرق 9 کاله راځي نو ځکه ویل چې وزدادو زیاتې کړی و هغو 9 نه امام رازي وایي چې تفاوت په مابین د 300 تفاوت په مابین د دې کلونو کې د سنشي یعنی د شمسی او د قمري کلونو په مابین کې تفاوت 300 نه کاله او بیا 3 او یا ورځې او 9 غنټې او 48 دقیقې امام رازي چې په 300 کالو کې د تفاوت څومره دی تفاوت په فرق د دوه په 300 سنه د کال شمسی او قمري په مابین کې تفاوت دی چې هغه 300 بیا 9 کاله 3 او یا ورځې 9 غنټې 48 دقیقې او چون کې په دې ځای کې دا کسر مصر او دا حذف کړل نو ځکه وزدادو 9 ویل بعض علما ذکر کوي علامه طیبی ویلي چې وزدادو 9 دای جدا ذکر راوړل چې کله 3 کاله وشو 300 کاله وشو نو دیو را پاسېدلو ته نږدې شو بیا الله جل شانه د دغه نه وروسته 9 کاله نور وده کړه نو ځکه دا وزدادو 9 وایي قل تورته وایا الله والله تعالی عالم ډېر عالم دی بما باغ باندې لبسو چې درنګ تر کړه واغو لو خاص د الله لپاره غیب السماوات غیب د اسمانونو دی ول ارض زمکه دی ابصر به سخ اوري سخ اینی به په دې باندې سخ اینی به د الله وا اسمع او اوري سخ اینی د تعجب سي او سخ اوري معلهم نشته دا غوره پارا من دونی ما سوا د الله نه ولین دوست ولا یشرک فی حکمه احد او نشرک الله تعالی په حکم دا کې احد یو تن او نشرک الله تعالی په حکم خپل یو تن وتلو تلاوت کما هغه اوحی الیک چې وایغله شی وتا دا من کتاب ربک د کتاب درفستانه لا مبدل لکلماته نشته بدل کوونکې کلمو د الله لرا ولن تجد هرگز تنمي من دونه ما سوا د الله نه ملتحدا زید پنای وتلو ما هو
په مخکینی آیاتونو سره دې مناسبت دا دی چې قصه د اصحاب کهف وه د مغیباتو دا د مغیباتو نه او قرآن د دې امر بیان که دا بیان که قرآن اوس الله تعالی امر کړلی په مواظبت سره په درس د دې سره چې د دې قرآن په درس باندې مواظبت وکړي دوام پې وکړي هغه مغیبات چې تاسو ویله هغه مطالبه هم کړې وه هغه الله تعالی بیان کړ نو لهذا دا قرآن من جانب الله دی د دې تلاوت کوي او د دې په تلاوت باندې دوام کوي واصبر نفسك او بنکته نفس فل مع الذين صدها خلق سيدعون ربهم جرا طلب کوي او رفل بالغداة بسبا کې والعشي بالغداة بسبا کې والعشي وبېګا کې يريدون اراده لري هغه وجهه رضا د الله د رضا د الله اراده لري ولا تعود عیناک تماړه عیناک سترګې خپلې عنهم داغونه تماړه سترګې خپلې عنهم د دې تريدو ته اراده کې زینت الحیات دنیا ښایستوالی د ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی هغه ته اراده کې ولا تطع طاعت مه کوه من د هغه چا اغفلنا قلبه چې موږ قافله کړی دی زړه د هغه عن ذکرنا د ذکر خپلنا واتبع هواه تابعداري کړله هغه هواه د خواهش خپل وکانه د امر د هغه فرطا په هلاکت کې په ضیا کې وقلوا آیا الحق حق من ربکم در رب ستاسو نه دی فمن شاء پس هغه څوک شاء چې خوښی د پس هغه څوک شاء چې خوښی د هغه فلیؤمن ایمان دې راوړي ومن هغه څوک شاء چې خوښی د هغه فلیکفر کفر دې وکړي انا اعتدنا بېشکه موږ تیار کړلی للظالمین لپاره ظالمانو نارن اور احاطه بهم احاطه به کوي په دې باندې سرادقها اخیمه د دې اور هغه درشلې د دې اور سرادق درشلې ته و ان یستغیثوا که چېرته هغو فریاد طلب کوي فریاد کوي هغو د تندې نه یغاثو نو د هغو فریاد رسی کولی شي بماء په اوبو سره کالمهل په شان د تلچټ یشوي الوجوه چې ورانوي هغه تلچټ الوجوه مخونه بئس الشراب ناکار اسکلی وساعت او ناکار ده دغه عذاب مرتفقه د جهاد د مقامنا د جهاد د زید اجتماعنا وقل الحق من ربكم حق در رب ستاسو نه فمن شاء هغه څوک چې خوښی نو ایمان دې راوړي او چې د چا خوښی فلیکفر کفر دې وکړي د صدقاتو د زکاتو په اصولولو کې په دې کې یو خلک دی هغه یو کسان دي هغه ته مؤلفة القلوب وي او په دغه مؤلفة القلوب کې عیینه او اقرع دا آیات چې راغی فمن شاء پس هغه څوک چې خوښی ایمان دې راوړي هغه څوک چې خوښی کفر دې وکړي د دې حدیث نه جمهورو استدلال کړلی چې مؤلفة القلوب منسوخ شوي او زکات اوس کافر له ورکول د دې لپاره چې د اسلام سره الفت او محبت پیدا شي لہذا دا منسوخ دی دا د دې مطلب دی او فمن شاء فلیؤمن ځکه چې او د دې مطلب دا دی چې هغه چا چې خوښه شي نو ایمان دې راوړي او که د هغه چا چې خوښه شي نو فلیکفر کفر دې وکړي نو چې د هغه چا خوښه شي ایمان دې راوړي او که د چا خوښه شي نو کفر دې وکړي
د دې مطلب دا نه دی اختیار چې ستا لپاره اختیار دی، نه دا تهدید ایرول دي. ان اعتدنا للظالمین ناره پسې وروسته را روان دی. نو دې نه معلومه چې ایمان اوس قوي دی یا مضبوط دی. که څوک ایمان راوړي او چې چا خوښه شي ایمان دې راوړي، که چا خوښه شي کفر دې وکړي، ایمان قوي مضبوط دی. دا مطلب دی. موهل تلچټ ورته منګه وایو. تلچټ دې ته وایي چې کوم لوښی مثلا شوروا ده، د هغې په یخ کې چې څه شی پاتې شي هغې ته تلچټ. بعضې علما ذکر کوي ماء غلیظ، اوبه دي ټینګې، مثل دردي زید په مثل د هغه تیلو په یخ کې چې کوم شی پاتې شوی. بعضې د موهل نه القیح ترجمه کوي، بعضې ترجمه د موهل په اینسه کوي، بعضې ترجمه کوي ماء اسود په تور اوبو سره. یشوي الوجوه چې ورانوي سیزي الوجوه مخونه، وجوه مخونه. ان الذين بشکا خلق آمنو چې ایمان راوړی هغو وعملوا الصالحات او عمل کړی هغو صالحه، انا بشکه موږ لا نضیع الله موږ نه ضایع کوو اجر من اجر د هغه چا احسنه چې ښه هغه عمله د جهاد د عمل نه. اولئک دغه خلق لهم د هغو لپاره جنات عدن جنتونه د اوسېدلو دي چې بهیږي به لاندې د دوی نه الانهار ولې یحلون وراغوستولی شي هغو ته فیها په د جنتونو کې من اساور باهوګان من ذهب د سرو زرو ویلبسون او آبغندي هغو ثیابن کپړې خضرن شنې من سندس د ریخمو نرمونه و استبرقن او د ریخمو پیړونه متکین فیها په دې الګې چې تکیه لګونکي به وي فیها په دې کې علی الارائک په تختونو باندې په تختونو باندې به تکیه لګونکي. نعم الثواب خده بدله وحسنت او خده دغه مقام مرتفقه او خده دغه جنت مرتفقه د جهاد د موافقت نه د جهاد د زید جمع کېدل نه د جهاد د منزل نه. دا یو په دې اساوره باوګانو ته وایي، باوګان ورته موږ وایو بنګړي من ذهب د سرو زرو. اشکال دا واردېږي چې دا بنګړي خو چې نر اغوندي د هغو دپاره عیب دی. نر څنګه بنګړي اغوندي؟ موږ وایو چې دا بنګړي د اعزاز دي، دا بنګړي د کرامت او د شرافت دي. نو د کرامت او د شرافت بنګړي چې نر اغوندي د هغو دپاره دا فخر دی. بله چې ټول جنتیانو به اغوستي. نو کار چې عامي نو په هغې کې بیا صاحب دی. رسول علیه السلام فرمایي لو ان رجلا که چېرته یو سړی من اهل الجنت د اهل جنت نه اطلع راښکاره شي راوچت شي فبدأت اساوره او ښکاره شي باوګان د هغه ظاهر شي باوګان د هغه لتوسما ضوءه ضوء الشمس نو خامخا بې نوره به کي رڼا د هغه باوګان رڼا د نور لکه څرنګه چې بې نوره شوې ده رڼا د ستورو چې کله نور راشي. داسې به وضرب لهم بیان کته ای نبي د دې خلکو لپاره مثلا مثال رجلین دوه سړي دي جعلنا ګرځولی موږ لاحدهما دپاره د یو د دواړو جنتین دوه باغه من عناب د انګورونه وحفظناهما او موږ راتاو کړي دي د دغه دواړو باغونه بنخل کجورې وجعلنا موږ ګرځولي په مابین د دوی کې زرع فصل وضرب لهم د دې
مطلب باندې د دې آیاتونو ځان پوه کوي. واضرب ته بیان که لهم د دې مؤمنانو دپاره. کم مؤمنان؟ الذین هغه مؤمنان چې را طلب کوي رغفل بالغداة والعشي. نو مخکې بالغداة والعشي مؤمنان ذکر شو چې هغو سبا او بیګا الله را طلب کوي په هغه باندې، او مخکې کافران ذکر شو. هغه کافران چې هغو اراده کوي شړل د دې چې دا وشړه. نو الله به دې آیاتونو کې وایي چې په دغه مؤمنانو او په دغه کافرانو باندې دا واقع ولوله. نو ربط رانه وي مخکې مؤمنان او کافران ذکر شو، اوس الله وایي چې په دغه باندې ای نبي دا واقع ولوله. واقع ته لږ وګورئ، دوه کسان دي. دا آیت نازل شوی په دوه ورونو کې د اهل مکې نه. دوه ورونه، دا دواړه ورونه د قبیله مخزومي سیت مخزومي نه و. یو مؤمن و چې د هغه نوم ابو سلمه و، عبدالله بن عبدالاسد و. د عبدالله بن عبدالاسد د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د هغې خاوند و. په هغه وخت کې چې دا ژوندی و، نو چې بیا مړ شو هغه، نو دا نبي علیه السلام واخیسته په نکاح سره. دویمه اسودو چې هغه کافر و. دې دواړو په 4,000 دینار په میراثه سوي وي، میراثه بدل. نو بیا الله تعالی د دې واقعه بیان کړه. مؤمن راولګېد، هغه خپل 4,000 روپۍ درهم د الله په لار کې ورکړه. کافر راولګېد، په هغه باندې باغات او باغ او دا واغست. دا هغه مسلمان حاجت پیدا شو، د دې کافر ته ورغی، د دې نه سره قرض مطالبه وکړه. نو هغه کافر چې ورته کمې خبرې وکړې، کم جواب ورکړه، هغه په دې آیاتونو کې ښکته الله تعالی ذکر کړل. واقع په آیاتونو کې به خپله را روانه ده. بعضې علما ذکر کوي چې اصل کې دا واقعه د دوو سړو ده چې دا دواړه سړي د بني اسرائیل نه ورونه وو، یو مؤمن و بل کافر. بعضې علما ذکر کوي چې دا دواړه سړي دا انګران دیو ډېر مال کسب کړی او بعضې وایي چې دا مال په میراثه سوړی او د پلار د اول د خپل پلار نه مال په میراثه سوړی، په میراثه چې ورته پاتې شي. دیو ته مال په میراثه چې پاتې شوی نو 8,000 دینار. دا مال څومره وي؟ 8,000 دینار نیمې کړي. نو دا هر یو څو ورسېدی؟ 4,000. لہذا کافر راولګېد، په ضرب دیناره باندې ځمکه واخیسته. مؤمن ویل ای الله زه اخلم ستانه ځمکه په جنت کې، دغه 1,000 دیناره صدقه کړي. بیا یې په هغه ورور کافر په هغه ځمکه چې اخیستې وه په هغې باندې کور جوړ کړو په 1,000 دیناره. مؤمن ویل چې الله زه په دې باندې اخلم ستانه کور په جنت کې، هغه 1,000 دیناره هغه د الله په لار کې ورکړي. بیا یې هغه ورور کافر غلام واخیستو، خادم یې واخیست په 1,000 دیناره. نو مؤمن راواخیستې و هغه 1,000 دینار هغه هم په الله په لار کې ورکړې او ویل چې ای الله زه په دې باندې کې هغه هلکان مخلدون هغه پې اخلم، هغه 1,000 روپۍ ورکړې. بیا یې هغه ورور واده وکړو په 1,000 دیناره. نو ده ویل چې ای الله زه ګرځوم دا 1,000
دیناره مهر د پاره د حورو. نو په هغه سره صدق هغه مړ. بیا د مسلمان ورور ته حاجت پیښ شو، هغه کافر ته راغی، نو لہذا هغه دا مسلمان وچېړه، سختې خبرې ورته وکړې چې تا دې مال راواخیسته او هسې دې هلاک هسې دې خلکو له ورکړه. نو دا آیاتونه نازل شو. اوس دې واقعې ته ګورئ. وضرب لهم ته بیان کا دیوتا مثال رجلین دو سړي دي من جعلنا ګرځولي دي منګه لأحدهما د پاره د یو د دوه جنتین دو باغونه من اعناب د انګورو، ایو د چې دا دو باغ او دا د انګورو باغونه. وحپپنا او ما او منګه غیر چافیرنا لیکړي دغه دوه باغونه بنخل کجوري، غیر چاپیره د دینه کجوري. وجعلنا وګرځولې ومنګه په مابین دغه باغونو کې زرع فصل، دغه باغونو په منځ کې فصل کجوري ته غیر چاپیره په منځ کې فصل. کلتل جنتین دواړه باغونه اتت راتلک او دې باغونو اکلها میوې خپلې ته ولم تظلم منه شیئا او نو کم کړی دې باغونو منه د دې میوې نه شیئا چې شی دې باغونو نم کو کړی دې باغ د دې میوې نه چې شی هر یو باغ خپله میوه راوړه. وفجرنا او منګه بویلې وې منگ جاری کړی وې په میان د دې باغونو کې نهرونه په میان کې نهرونه او د دې سړي لپاره ثمر میوه په دې باغونو. فقال نو ویلو دې سړي لصاحبه ملګري خپل ته هغه ورور دی مؤمن دی وهو هغه یحاوره خبرې کولې در سره انا اکثر منکا ډیر زیات امستانه مالن په مال کې و اعز او ډیر عزتمند ما نفر د جهاد د نفر افرادو د جهاد د افرادو عزتمند زما مالم ډیر دی او زه عزتمند یم افراد زیات. ودخل جنته او داخل شو دغه کافر باغ خپلته وهو او دغه کافر ظالم لنفسه ظالم و په نفس خپل باندې. نو ویلیو کافر ما اظنو زه ګمان نه کوم ان تبید هذه ابدا چې هلاک شي دا باغ ابدا همیشه. زه دا ګمان نه کوم چې دا باغ به هلاک شي، دا باغ د هلاکېدلو نه دی، دا نه هلاکي. وما اظن او زه ګمان نه کوم الساعة چې قیامت قائمة قائمېدونکی دی، د قیامت نه انکار وکړو. ولئن رددت خامخا که چرته زه رد شم الی ربي رخفلته لاجدن نو خامخا زه به بیا من خیرا منها غوره د دې باغ نه منقلبا نو خامخا زه به بیا من غوره د دې نه منقلبا په ځای د ګرځېدلو کې چې زه کله لا خامخا زه به بیا غوره د دې نه منقلبا په ځای د ګرځېدلو کې چې هلته وګرځم هلته به الله ماله دې له ښه باغ راکړي. کافر دا ویل. قال له ویلو هغه ته صاحبه ملګري د هغه چا مسلمان وهو ملګري یحاوره خبرې کولې د ده سره بحث مباحثه کوله. ورته ویل مسلمان اکفرت بالذي تا کفر کړلی بالذي په هغه ذات باندې خلقک چې هغه پیدا کړی تا لره من تراب د خاورې نه ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم سواک بیا الله تعالی برابر کړلی تا لره رجل سړی. تا په دغه ذات باندې کفر وکړو چې د خاورې نه پیدا کړی آدم علیه السلام بیا د نطفې نه بیا یې ساته په هغه ذات ته اوس کفر کوي. لكن هو الله الله دی ربي رب زما دی ولا اشرك بربي احدا او زه شریک نه جوړم بربي در خپل سره احدا یو تن دا رب الله سره یو شریک نه جوړ. دا ورته دی مؤمن ویل او مؤمن ورته وی ولولا ولنوا اسفاغ وخت دخلت جنتک چې داخل شوی وي اول نو په هغه وخت چې ته داخل شوی ته جنتک باغ خپلته قلت ویل به ته ماشاء الله هغه چې اراده د الله هغه کیږي.
لا قوت نشته قوت الا بالله مگر الله لرده انترنی که چرتا تینی مال را انا مال را انا اقل جزاکم یمستان مالا پا مال که و ولدا او پا ولد که که تو دای نی نو دا ما ته ضرر نرسه دغه ما ته ضرر نرسه پاس قریب دا ربی رب زما ایو اتینی رازلو که ما ته خیرن غورا من جنت که دا باغستانا ویرسلا او راولیگی اللہ تعالی پر باغ باندی حسبان عذاب من السماء دا اسماننا پتصبحانوس پر سبا کی بوگرزی اغباغ سعیدن خاورا زلقن پزمک پور متصل زلقن چه پدے که بوٹی نہیں او یصبح ماؤها یا بوگرزی اوبر دغ باغ غورن جوری فلن تستطیعانو هرگز تبا طاقات نلره دیو بولرا طلب کون که اللہ ویلو بخ کتا بوزی نو چو بیخ کتا بوزی نو تبا بیلا چان طلب کی پدی زگینی که وہ سو گوری ما شاء اللہ لا قوت الا بالله رسول علیہ السلام فرمائی ما انعم الله على عبد نعمة في اهله او مال او ولد چی اللہ تعالی انعام نہ کرے پا بندخ پل باندے نعمت پا اہل کے او یا پا مال کے یا پا ولد کے او آغوی چی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ داوی مگر دپکے اللہ دینا ہر آفت احتا چی راشی داغا سڑی تا مرگ داغا اللہ دلے انعام نعمت درک پا اغا نعمت بندے تا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہوا نو ہر آفت دا دینا اللہ دا پاکی چی ترسکل دا مرگ راغ دا مرگ پوری دا دینا اغا اللہ آفات دا پاکی انس رضی اللہ تعالیٰ ذکر کئی من رأى مالا چاچے واللیو مال او خواخی که امال لره خواخیش اوی ویل ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نو نرسی دغا مالتا اپت ابدا ہمیشہ دغا مالتا اپت ہمیشہ نرسی دغا مالتا اپت آغا ورطا ہمیشہ را پارا نرسی نو لہذا دی مومن ورطویلا چی پتوس بها و بگرزی دا باغ سعیدن زمکا زلقن چی بوٹی پکنی دا باغ دیسی و گرزی آغا خود مسلمان خبرو علامہ رومی سخ خبر کرلا گبتای اللہ بود گرچه از حلقوم عبدالله بود دیو نیک سالی دا خلینا چه و خبر راوتلا نو دا وینا دا اللہ دا اگر کلا خبر دی سالی کرلا خدا دا اللہ وینا نو لہذا دا سالی خو مومن نیک نو دا مومن اگر کلا خبر مومن کروا دا خود مومن خبر وا خو اللہ تعالی دا آغا او درد آغا پورک او دست دا آباغ سوشو اوس گورا و اوحیتا احاطه کړه شوه بثمره په میوې د دې باغ سره میوې هلاک شوه فاصبح نو ګرځېدلی هغه سړی یقلب کفیه مږلې دواړه ورغوي خپل علامه په هغه څه باندې انفق فیها چې خرچ کړی و هغه په دې کې چې کوم خرچ کړی و په هغې باندې چړ وهي او دا باغ خاویة لویدلی و علی عروشها په چتونو خپلو باندې دا باغ په چتونو باندې را لویدلی و کوز پروت ويقول ولا كافر يا ليتني هلاكت دي ما لرا لم اشرك بربي چې ما شریک نه جوړ کړی بربي در خپل سره احد یو تن چې ما د الله سره یو تن شریک نه جوړ کړی ولم تكن له فئة نو دا غره پارا د دغه لپاره فئة نو جماعت
کافر دپاره جماعت ینصرونه چې امداد یې کړی وی د هغه من دون الله ما سوا د الله نه وما کان او نو هغه منتصره انتقام اخیستونکی نه هغه د الله نه انتقام اخیستونکی هنالک به دغه وخت کې الولایت ولایت لله الله رلی هغه الله الحق چې حق دی هو الله تعالی خیر غوره دی ثوابا د جهت د ثواب نه و خیر غوره دی عقبا د جهت د انجام نه الله غوره دی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء پدې د آیات ترجمه ته وګورئ وضرب لهم ته بیان کې اے نبی لهم د خلکو ته مثل حیات دنیا مثال د ژوند هغه ژوند چې د دنیا لري کما ان پشان د اوبو د ژوند د مثال د دنیا د ژوند مثال د اوبو انزلنا او چې نازل کړي منګه دی اوبو لره من السماء الى اسمان نه اسمان نه منګ نازل چې نازل کړي منګه دی اوبو د اسمان نه اوبه نازل فاختلط به نفات الارض اختلط نو راوټو کېږي په دې اوبو سره شینکۍ د ځمکې فاصبح نو وګرځي هغه شینکۍ هشیمن ریزه ریزه پرېکلی شوی تزوره الریاح اړې هغې لره الریاح هواګانې او د الله تعالی په هر شي باندې مقتدره قدرت والا الله تعالی په هر شي باندې مقتدره قدرت والا دی وضرب د دې آیات د مخکینی آیاتونو سره عرب سره مخکې باغ ذکر شو او د هغه باغ روش حسن نظارت هغه ذکر شو مخکې او هغه باغ بیا داسې باغ و چېرې د هغه سرعت زوال هم ذکر شه هغه زایل شو هغه باغ هلاک هم شو الله اوس په دې ځای کې د دنیا مثال ذکر کوي چېرې دا دنیا سړي ته ډېره ښایسته ښکاري ډېره پړقېدونکې ورته ښکاري خو لهذا ای خلکو په دنیا باندې تاسو دوکه کېږئ مه او تاسو د آخرت نه مه متوجه کېږئ ځکه چې دا دنیا پانی شی دی دا زایله کېږي دا مطلب المال مال والبنون او زامن زینت الحیات دنیا ژوند ښایستوالی دی د ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی ښایستوالی د ژوند د دنیا والباقیات او باقی پاتې کېدونکي الصالحات الصالحات خیر غوره دی عند ربک بنز د رب ستا ثوابا د جهت د ثواب بدلې نه و خیر غوره دی عمله د جهت د امید نه باقیات صالحات نبی علیہ السلام فرمایلی استکثروا زیاد کړئ د باقیات صالحاتو نه د باقیات صالحاتو نه زیاد کړئ وویل شو چې یا ما هي سړي یا رسول الله باقیات صالحات سړي رسول علیه السلام ویل چې تکبیر ویلی لا اله الا الله ویلی تسبیح ویلی احمد ویلی ولا حول ولا قوة الا بالله دا ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی باقیات صالحات دا دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا باقیات صالحات اور رسول علیہ السلام فرمایلی وهن دغه کلمات کمی یعنی رجی گناونه لکه څنګه چې پاڼه ونه رجی پاڼې خپل بعضې وایي چې د باقیات صالحات نه پنځه منځونه دي بعضې وایي چې ټول اعمال صالحه باقیات صالحاتو کې داخل دی خدا او عموم اولام دی و یوم په هغه ورځ باندې نسیر الجبال چې بوزو منګه الجبال غرونه دا غرونه به بوزو وترى الارض او تبوین ازمکه بارزه روخانه ازمکه به ته روخانه وي
وحشرناهم من برا جمع کو هغو لرا فلم نغادر منهم احدا نو منگا نفریدو د دیونا احدا یو تن استان ټول برا جمع کو وعورضوا على ربك پیش بکړه شي هغو على ربك برفستا باندې صفا سب بستا سب تړون لقد جئتمونا خامخا پتا خسرا تاسو برازه منگتا کمالک سرنگه خلقناکم منگا پیدا کرلی تاسو لرا اول مرتن اول کرتی بل زعمتم بلکه تاسو گمان کرو اللہ نجعلا چه هرگز منگ نگر زوستاسو را پارا موعدا زید واده وعورزو او پیش بکړی شي هغو په رب باندې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی ذکر کوي چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان الله ینادي یوم القیامت چې بېشک الله تعالی به آواز وکړي په ورځ د قیامت سبوی یا عبادی اے بندگانو زما ان الله ذا الله لا اله الا انا زمان بغیر بل لائق د عبادت سوک نشتے ارحم الراحمین ذات ما و احکم الحاکمین ذات ما اسرع الحاسبین ذات ما اللہ بداوی احضروا حجتکم حاضر کی دلیل خپل دلیل حاضر کی او پیش کی جواب فإنکم بشک تاو چی مسئولون ستاسو با سوال کولشی بشک تاو چی ستاسو با سوال کولشی ستاسو با حساب کولشی بیا با اللہ ہوئی یا ملائکتی اے زما پرشتو اقیمو عبادی قائم کئی تاسو بندگان زما پا سپنو کے علا اطراف الاناملے چے پا دے گوتو پا سر باندے بدی ولالی او دیو به د حساب د پاره داسې پیش او ما خو تاسو ته ویلي چې د اهل جنتو په ورځ د قیامت باندې یو شل صفه دي اتیا صفه د داونه د دې امت دپاره دي دا خو ما تاسو ته ویلي ووضع الکتاب کې غوبت بشي الکتاب کتاب فتر المجرمین تبین گناہگاران مشفقین یریدون کی مما لغنا پیچ بری کتاب کی دی ویقولون ویباغو یا ویلتنا اے افسوس دے منگ لرا مال حاضر کتابی سری دے کتاب لرا لا یغادر چه نپٹی صغیرتن وڑا ولا کبیرتن نغٹا الا مگر احصواها مگر جمع کڑے دے شمیر لے دے احادے دے کتاب احا دغه صغیر او کبیر لرا ووجدو او بیابو من اغو ما هغه عملو چې عمل کړو حاضرن حاضر ولا یظلم ربک احدا او ظلم نکي ربک رفسا احدا فیوتن باندې کتاب نه مراد کوم کتاب کې خو دش دا صحیفه نری د خلکو دا په یو کتاب نو اگر کتاب جو باغو کے دا خلق و صحیفے بکیری دا اعمال صالحہ اعمال اغم کتاب بکی خلق یاد کتاب نا مراد لوح محفوظ دے نو ووضع الکتاب و لوح محفوظ بکی خودش اغم براولشی اغم بکی خودش ووجدو او دے خلقو با مندلی آغا جی دیو عمل کر لے حاضر دے خلقو جی کم عمل کر لے آغا بے مکتا حاضری کدا خیر یو کدا شر آغا عمل بے حاضر وَإِذْ قَلَنَا آیات کی آغا وقت منگ ویلیو للملائکت فرشتو تا اسجدو سجدہ وکی لے آدم آدم تا بسجدو نسجدہ کڑے واغو الا ابلیس مگر ابلیس نو کڑے کانا او دا ابلیس من الجن جنیاتنا
په فسقا نو نافرماني کړې وه ان امر ربه د امر د رفلنا په فسق افتتخذونه ای تاسو نیسئ ای تاسو نیسئ د ابلیس لرا و ذریته او اولاد دغه لرا اولیاء په دوستۍ سره من دوني ما سوا زمانه وهم اغو دا شیطانان ستاسو لپاره عدون دشمنان دي بئسا ناکاره دی للظالمین د پاره د ظالمانو بدله د جهت د بدلنا چې زما په ځای باندې الله وي هغه زما د دوستۍ په ځای باندې هغه د شیطانانو سره دوستي کوي وإذ قلنا للملائکة فما قبل مخکینی آیاتونو کې بیان د سیئاتو د مجرمینو او گناهونه هغه ذکر شو چې فتر المجرمین مشفقین مما فیه اوس دلته بیان د سبب د سیئاتو دی چېرې دا خلک دا گناهونه ولې کوي سبب یې چیرې شیطان نو لہذا د آدم علیه السلام واقع ذکر کی و ذریته افتتخذونه ای تاسو نیسئ ابلیس لرا و ذریته او اولاد د هغه لرا اولیاء په دوستۍ سره من دوني ما سوا زمانه د شیطان او د ابلیس لپاره اولاد لکه چې څنګه زمونږ لپاره اولاد دسه د شیطان ابلیس لپاره اولاد او ابلیس شیطان خپل عرش په اوبو باندې ولګوي خپل بچي هغه خواره کړي راځي یو چې ما دا کار وکړو هغه وایي چې تا هېڅ کار نه دی کړی یو راشي چېرې ما په سړي باندې زنانه آزاده کړه ابلیس ورته وایي نعم هو انت تا کار وکړو بیا ابلیس لعین د هغه سره غاړه میلاو او رسول علیه السلام فرمایي لا تکن تمکېږه اول من اول د هغه چانه چې داخلیږي بازار ته دا خلکو چې اول بازار ته داخلیږي ولا آخره او ما آخر د هغه چانه چې وزیر بازار نه په بازار ته اول هم داخلیږي او نه هغه کېږي چې په آخر کې بازار نه وځي فیها برې بازار کې بعضو شیطان انډې د شیطان دي او بچي دي بازارونه کې د شیطان انډې دي او بچي ذریته اولاد د شیطان ما ورته ویل شیطان اولاد لکه څنګه زمونږ اولاد کېږي داسې د هغه کېږي او دلته چې الله انډې ویل د شیطان یعنې انډې د شیطان دا چې د شیطان هغه اصل پکې دی بچي دی بعض اصل ځکه چې بچی پیدا کېږي د انډې نه هغه اصل دی یو او بچی دی اولاد د شیطان بچی څوک دي چې د شیطان په لار باندې رواني د شیطان په نقش قدم باندې رواني دغه سړی د شیطان بچی دی ما اشهدتهم په دې ما اشهدتهم باندې قرطبي جیل ختم شوی ما اشهدتهم الله وی ما اشهدتهم ما ندی حاضر کړي هغو لره خلق پیدایش خلق السماوات پیدایش د اسمانونو لا والارض او د ځمکې لا ځمکې او اسمانونو پیدایش ته ما شیطانان نه دي حاضر کړي ولا خلق انفسهم او نه پیدایش ته نفسونو د هغو ته هغو نفسونو ته مینه وما كنت نعمزو متخذ المزولین او نعمزو نیون که گمراهان لرا عزودا امداد کون که عزود عرب وی اعتزدت بفلانین اذا استعنت بی چه تا ده یو چانه امداد طلب کنه و اعتزدت بی ما پا هغه باندې امداد طلب کرد او تقویت می پاسر کرد عزد تاسو پیجنې دې مټ وي عزد په اصل کې مټ ده اوس تاسو دې مټ وګورئ
د دې لاس قوام او مضبوطیا دا په دې مټ سره ده. لاس په خپله هېڅ نشي کولی چې دا مټ نه وي. نو د دې وجې نه علما د عضودات ترجمه په امداد سره کوي، په قوت سره کوي. او په مزلین ذکر کړل او نعمتو نیونکې مزلین گمراه کوونکو لره دا لپاره د زیادت زم د توبیخي ذکر کړل. او د دې آیات نه معلومه شوه چې استعانت او امداد د کافر نه په امر د دین کې جایز نه دی. الله وایي وما کنت نعم زه متخذ المضلین نیونکې ګمراه کوونکو لره چې خلک ګمراه کوي نیم نیونکې هغو لره عضودا قوت امداد کوونکي. و یوم په هغه ورځ باندې یقولو چې وبه الله تعالی نادو آواز وکړئ شرکای الذین شرکانو زما ته الذین هغه شرکان زعمتم چې ګمان کړی تاسو ګمان کړی هغه شرکان ته وایي فدعوهم نو هغو به راطلب کړي دوی لره فدعو دا خلق به خپل خدایان را طلب کړي فلم یستجیبوا لهم نو جواب به نه ورکوي هغه شریکان دې خلکو ته وجعلنا او ګرځولی به موږ په مابین د دوی کې موبقا ځای د هلاکت موبق اسم مکان دی ځای د هلاکت ورأى المجرمون او وی بني المجرمون ګناهګاران النار اور مجرمان به اور وي کافران به اور وي فظنوا ګمان به وکړي هغو انهم بېشک هغو مواقعها واقع کېدونکي دي دې اور ته ولم یجدوا عنها مصرفا او نه مومي هغو د دغه اور نه مصرفا اړو ځای مصرفا یعنې ځای د صرف مصرفا بدلونکی چې د اور نه بدل کړي مصرفا اړونکی چې د اور نه څوک واړي دا د څوک نشته دیو لره واړی د اور نه اړونکی څوک نشته. ولقد صرفنا خامخا په داخل سره موږ بیان کړی و په هذا القرآن په دې قرآن کې للناس دپاره د خلکو من کل مثل د هر قسم مثال نه وکان الانسان او د انسان اکثر شی اکثر د شی نه جدله د جګړې نه. الله په دې قرآن کې ماله هر قسم مثال ذکر کړی هغه مثال چې هغه ته محتاج دی. نو الله وایي چې یاره په دې اسمان قرآن کې ما د خلکو دپاره هر قسم مثال ذکر کړی. وما منع الناس او نه دی منع کړی خلکو له ان یؤمنو چې ایمان راوړي هغو اس په هغه وخت کې جاءهم الهدی چې راغلی هغو ته الهدی هدایت چې هدایت راغلی نو نه منع کړی د ایمان راوړو نه ویستغفروا ربهم او نو منع کړي خلکو له د بخښنې طلب کولو د هغو د رغفل نه نو هېڅ شي نه ونې کړي مګر دې منې کړي الا مګر دا ان تأتیهم مګر دا چې راغلي هغو ته سنت الاولین طریقه د اولنیو امتونو او یأتیهم یا راشي هغو ته عذاب قبول مخامخ دا خلکو له چې هدایت د ایمان راوړلو چې د ایمان راوړلو دا خلک منع شوي دي د دې هېڅ دلیل نشته یا دیو بخښنه د الله نه طلب کوي نو د دیو سره په دې بخښنه نه طلب کولو کې څه دلیل نشته چې موږ د الله نه بخښنه طلب کوو څه دلیل ورسره نشته الا مګر دا وه چې دیو ته طریقه د اولنیو امتونو راغلي نو اولنیو امتونو به دا کار کو هغو ته به انبیا راله دغه امتونو به ایمان نه راوړل د انبیاو مخالفت به یې کو بس هغه طریقه دیو ته راغله یا به راشي هغو ته عذاب قبوله مخامخ به هغو ته عذاب راشي دا دی چې عذاب له مخامخ راشي بس دې منې کړلي نو د دې دغه له چېرې الله په پیسه د عذاب وکړي
وما نرسل المرسلین او موږ نه لیږلي انبیا الا مگر مبشرین مگر زیری ورکوونکي و منذرین او یرونکي موږ انبیا نه مگر دی چې زیری ورکوي او یرونکي ویجادل الذین کفروا بالباطل او جګړه کوي هغه کسان کفرو چې کفر کړی هغو بالباطل په باطل سره لیدحضوا د دې لپاره چې میټاو کړي هغو په دې باندې الحق حق په میټاو کړي جګړه برکي واتخذوا نیولي هغو آیاتونه زما وما او هغه انذروا او هغه څه چې ایرولی شوي هغو او هغه چې ایرولی شوي هغه شی نه هغه قرآن و رسول هغه نیولي هزوا ټوکه کړی شوی کافر جګړه کوي په باطل باندې چې په دې باندې حق میټاو کړي کافر دا کوشش کوي چې حق میټاو کړي دا مطلب ومن اظلم سو دی ډېر ظالم بلکې نشته ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربي چې نصیحت وکړی شي هغه ته بآیات ربي په آیاتونو د رب د هغه سره په آیاتونو د رب د هغه سره هغه ته نصیحت وکړی شي فأعرض عنها نو مخ واړئ هغه فأعرض نو مخ واړئ عنها د دې آیاتونو نه هغه د آیاتونو نه مخ واړئ نصیحت هغه ته وکړی شي په آیاتونو او مخ ته واړئ د دې نه لوی ظالم نشته ونسیا او ير کړی دی ما هغه قدمت یداه چې لیږلی دی لاسونه چې کوم ګناهونه لیږل دي هغه یې هېر کړي او بیا هم نصیحت نه قبلوي انا جعلنا بېشکه موږ ګرځولی دی علی قلوبهم بړون د دوی باندې اکنتن پردې ان یفقهو د دې وجې نه چې فقاهت پوهه حاصل نه کړي چې پوهه نه شي او ان یفقهو چې پوهه حاصل نه کړي هغو د دې حق وفي آذانهم او په غوږونو د هغو کې وقرا بوج دی دا د هغو په غوږونو کې بوج دی وان تدعوهم الى الهدى کچرته ته راطلب کې هغو لره الى الهدى هدایت ده هدایت ته راطلب فلن یهتدون هرګز لار نه مومي هغو اذن په دغه وخت کې ابدا همیشه هغو لار نه آیاتونو ته وګورئ په دې آیات باندې اعتراض انا جعلنا بشغل من ګرځولی دی علی قلوبهم بړون د دوی باندې اکنتن پردې الله دې بړون پردې لګولي دا پردې ولې د دې وجې نه چې ونه پېژني پوهه نشي هغو په دې حق باندې پوهه نشي اشکال دا دی چې الله له دوی پړونو باندې پردې ولګولې ولې چې دوی پوهه نشي په دې حق نو دا خو معذوره شو بیا یا په غوږونو د دې کې وقرا بوج دی نو چې غوږونو کې بوج دی نو لهذا دا خو معذوره شو نو ولې د دوی دپاره بیا عذاب دی دا اشکال دی موږ د هغې نه جواب کوو چې دا الله وایي چې موږ ګرځولي پړون د دوی باندې اکنتن فردې لهذا د دوی پړونو باندې الله وایي چې موږ پردې ګرځولي ای یبقه د دې وجې نه چې هغه پوهه نشي په دې قرآن چې په دې قرآن پوهه نشي خو دا پردې داسې دي چې په دیو باندې د دیو هغه اختیار د ایمان د راوړلو هغه اختیار او د دیو د ایمان د راوړلو طاقت او قوت د دیو نه دی سلب شوی او دا پردې په الله تعالی د دې وجې نه د دیو پړونو باندې ګرځولي چې دا کافر دي په کفر کې سخت دي اشد دي نو الله د دیو پړونو باندې پردې ولګولې د دې دپاره چې دیو د ایمان رانه چې دیو ته سخت عذاب او سزا میلاو شي دا مطلب او په دې کې تشبیهات دي لکه یو څوک د په غوږ کې بوجي خبره نه اوري دغه شان کافران دي د هغو په غوږ کې ته به وایې چې پرده ده حق نه اوري او دارنګې چې د یو سړی د هغه بړونه په پردو کې پټي نو هغه ته خبره نه نوځي دغه شان کافران دي چې د هغو لونو ته سره خیر خبره نه نوځي تشبیهات دي په دې کې یو شی پرده کې پټي نو لهذا هغه ته څه شی نه ورځي نو دا شان د کافران چې دوی دا پټي دوی ته څه خیر د دین د اسلام خبره نه ورځي
وربک رفسا الغفور عفو کوونکی دی ذو الرحمه خاوند رحمت. لو یؤاخذهم که چرته الله نیولی هغو لره بما په هغه باندې کسبو چې کچب کړي هغو لعجل لهم العذاب نو خامخا به جلتی به ورکړی وی الله تعالی هغو ته العذاب عذاب. وربک رب ستا الغفور عفو کوونکی ذو الرحمه خاوند رحمت. رب ستا بخونکی دی خاوند رحمت. خو بخونکی او رحمت چاله چې ایمان راوړي. د کافر دپاره الله تعالی بخونکی او مهربان نه دی. الله پخپله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به شریک چې د اجر هغه نه بخي. لو یؤاخذهم که چرته الله تعالی نیولی دی خلکو لره بما په هغه باندې کسبو چې کسب کړي هغو لعجل لهم العذاب نو په جلتی به ورکړی وی الله هغو لره العذاب عذاب. بل لهم بلکې د هغو لپاره موعد یو ځای د وعدې دی. لا یجدو هرگز هغو نه مومي من دونه ما سوا د الله نه ما سوا د الله نه موئله زید نجات زید خلاصی. وربک رب ستا الغفور عفو کوونکی دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی. په دې آیات کې په مخکینی آیات کې دا چې انا جعلنا على قلوبهم اکنها وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا هرگز هدایت نه قبل هغو ایزن په دغه وخت کې ابدا همیشه هغوی هدایت نه قبل. په دې آیاتونو کې اوس د الله مغفرت ذکر کیږي ذو رحمت ذکر کیږي. دا دې لپاره چې دغه پاسه کلام نه یو هم راته چې یاره الله تعالی به چې دا کافر دی د پردونو باندې پردې لګولی په وګونو کې بوج دی نو دا به د دې لپاره یي چې یاره وهم به دا راځي چې یاره دا کافر به چې ایمان راوړي نو جنت ته به لاړ شي نو په جنت کې به څه کمی راشي. یا نعوذ بالله په الله په حکمرانۍ کې به څه کمی راشي. نو الله دغه اعتراض ده پکې چې نه رب ستا الغفور عفو کوونکی دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی. لہذا که دغه کافر په بیا مې ایمان راوړي نو الله ورته بخښنه کوي خاوند رحمت دی. دا د دې آیات مطلب. وتلک القرى او دغه کلی اهلکناهم الله من هلاک کړي هغو لره لما کله ظلمو چې ظلم کړی هغو وجعلنا او ګرځولی موږ لمهلکهم دپاره د هلاکت د هغو موعده یو وخت د وعدې. وتلک دغه کلی کوم کلی هغه کلی الله هلاک کړي وو کوم کلی چې هلاک شوي کوم قومونه امتونه چې مخکې هلاک شي عادیان دي سمودیان دي. د لوط علیه صلات وسلام کلی د نوح علیه صلات وسلام قومو د لوط علیه السلام د هغه خلکو کلی و هغه کلی الله تعالی وایي وتلک القرى اهلکناهم موږ هلاک کړلي هغو لره کله لما ظلمو کله چې هغو ظلم وکړو. اشکال په دې ځایونو کې دا دی چې کله هغو ظلم وکړه نو الله هغه کلی هلاک. نو په دې کلی کې خو به درندګان په دې کلی کې خو چینجي به په دې کلی کې خو به نور هم ډېر شوي نو هغو خو څه ګناه نه وه کړې هغو ولې هلاک شو. دا اشکال دی. لہذا د هغو خو څه ګناه نه وه نو چې د هغو ګناه نه وه نو ولې الله تعالی هغه هلاک کړه. الله موږ د هغې نه جواب کوو چې هغه دا نور اشیا د انسان تابع دي.
دا نور اشیاء الله تعالی د انسان د پاره پیدا کړل. وهو الذي سخر لكم ما في الارض جميعا. الله تعالی دا ټول اشیاء چې په دې ځمکه کې دي دا د انسان ته مسخر کړل. نو په دې ځمکه چې دا نور څومره اشیاء دي دا الله تعالی د دې څومره اشیاء دي نو دا د انسان دپاره الله پیدا کړي چې انسان د دې نه عبرت واخلي. نو د انسان په هلاکت سره الله تعالی هغه هلاک او په دې کې الله ظالم نه دی ځکه چې په خپل ملک تصرف کول چې یو څوک په خپل ملک تصرف کوي هغه ته ظالم نه وي. دا مطلب وجعلنا الله وګرځولی دی موږ لمهلکهم هغه هلاکت د هغو لره موعده یو وخت یو ځای د وعدې. موږ هغو له هلاکت لره یو ځای د وعدې ګرځولی دی. زه بس دی دا یو رکوع پاتې شو زه بس سبا و انشاءالله. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا